أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 5 او د سورت رکو نمبر 14 آیت نمبر 137 تا 143 د غزوه احد د واقعات بیان شروع سیبا پدې آیتونو کې الله جل شانه د غزوه احد بعض نور واقعات او صحابه ته یعنی مسلمانانو ته د وعظ او د نصیحت خبرې ذکر کړي. قد خلت من قبلكم سنن فتحقیق سره تیر شوی دی مخکې دستا سنن ډیر واقعات او ډیر حالات د مخکینو امتونو، یعنی صرف دا امت نه دی چې الله جل شانه په دې دنیا کې پیدا کړی دی، د دې امت نه مخکې ډیر امتونه راغلي دي، ډیر پیغمبران راغلي دي او ډیر حق پرسته او باطل پرسته خلق په دې دنیا کې تیر شوی دي. نو که څنګه د غزوه احد په میدان کې د مسلمانانو او د کافرانو جنگ وشلو، نو د دې نه مخکې هم د اهل حق او د اهل باطل په خپل منځ کې جنگونه تیر شوی دي. سیبا اگر که مسلمانانو ته عارضی توګه باندې شکستونه شوی دي، خو اخره کې الله تعالی فتح اهل حق ته او مسلمانانو ته ورکړی ده. نو اے صحابه او اے مسلمانانو، تاسو بے حوصله کیږئ ما، بے همت کیږئ ما، ځان کې سستی او ناراستیا م پیدا کوي، بلکې په خپل حق دین باندې، په خپل حق عقیده باندې او په خپل حق مذهب باندې کلک ودرېږئ او د الله تعالی د رضا د پاره کافرانو سره جنگيږي. د غزوه احد په واقعه کې عبرت د کافرانو د پاره دی او پکې سبق د مسلمانانو د پاره دی. د مسلمانانو د کافرانو د دوانو ډلو د پاره په دې واقعه کې مختلف سبقونه او عبرتونه موجود دي. نو که چېرته ستاسو په دې باندې یقین نه راځي، نو دنیا کې وګرځئ، لاړ شئ او دنیا کې د مخکینو امتونو حالات او واقعات چې را پیښ شوي دي، نو د هغوی نښې نښانې، د هغوی د محلاتو کنډرونه تر اوسه پورې موجود دي، هغې ته وګورئ او د هغې نه عبرت واخلئ. د مکې د خلکو ترتیب دا و چې هغوی به په ګرمۍ کې شام ته د تجارت لپاره سفر کولو او په یخنۍ کې به یمن ته د تجارت لپاره سفر کولو. د شام علاقه یخه وه او د یمن علاقه ګرمه وه، نو دوی به کال کې 2 سفرې کولې د تجارت لپاره، او دا سفر به 6 میاشتې و، 6 میاشتې سفر به یا 15 میاشتې یا 4 میاشتې، یو میاشت خو به پتلو راتلو کې لګېده، پیدل سفرې به وي، قافلې به پیدل روانې وي، او دا باقی میاشتې به بیا په هغه ملکونو کې خپل تجارتي سامانونه اغیشتل او خرڅول. نو دوی چې به دا دومره اوږد سفر کولو، نو په لاره کې به د قوم عاد او د قوم سمود او د بستی صدوم او نورو قومونه چې کوم مخکې تیر شوي دي په دې علاقو باندې به تیرېدل، او په یمن کې د شعیب علیه السلام قوم په مدین ښار کې آباد و په هغې به تیرېدل. سیبه په شام کې د ابراهیم علیه السلام، د سلیمان علیه السلام، د داود علیه السلام قومونه آباد و، او په هغه قومونو چې کوم حالات تیر شوي و، د هغوی هغه کنډرات، هغه محلات، هغه آبادۍ هغه موجودې وي. سیبه نو دوی به په هغې تیرېدل. نو الله جل شانه ورته دغه خبره ذکر کوي، که ستاسو په دې باندې یقین نه راځي او د دې نه سبق نه اخلئ، نو وګورئ په دنیا کې وګرځئ، فسیرو فی الارض،
دنیا کې وګرځېږي په دې ځمکه کې فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین وګورئ چې څرنګې انجام شوی و څرنګې سزا ورکړې شوې وه هغه دروغجنو خلکو ته چا چې پیغمبرانو ته د دروغو نسبت وکړو چا چې د پیغمبرانو تکذیب وکړو هغوی ته الله څنګه سزاګانې ورکړي د هغوی انجام څه شو وګورئ دنیا کې د هغوی نه الله د عبرت نښې جوړې کړي دي نو ای د مکې مشرکانو تاسو د دې نه سبق حاصل کړئ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین دا قرآن پاک بیان دی د دې خلکو دپاره یعنی په دې کې ښکاره خبرې واضح بیان شوي دي وهدن او په دې قرآن پاک کې هدایت دی د خلکو دپاره وموعظة او وعظ او نصیحت دی للمتقین د متقیانو دپاره سوال دا پیدا کېږي چې استاد جی د بیان او د هدایت خبره راغله نو دا سوي چې هذا بیان للناس دا قرآن بیان دی د ټولو خلکو دپاره او چې د وعظ او د نصیحت خبره راغله نو الله وی وموعظة للمتقین نصیحت دی د متقیانو دپاره یعنی بیان د ټولو خلکو دپاره دی او نصیحت صرف د متقیانو دپاره دی نو دا ډیره عجیبه نه ده پکار خدا و چې وعظ او نصیحت د ټولو خلکو دپاره څنګه چې بیان د ټولو خلکو دپاره دی نو جواب دا دی چې دا قرآن بیان هم د ټولو خلکو دپاره دی هدایت هم د ټولو خلکو دپاره دی وعظ او نصیحت هم د ټولو خلکو دپاره دی خو فایده دی له متقیان خلک اخلي ټول خلک د کافران د قرآن نه فایده نه اخلي زیبه که اخیستي ایمان به راوړی وي متقیان او پرهیزګاره خلک د قرآن د وعظونو نه فایده حاصلي نو ځکه وموعظة للمتقین خاص طور باندې ذکر نو الله صحابه ته وی ولا تهینوا ګورې سستی ونه کې ولا تحزنوا غمجن کېږئ ما وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که ستاسو د الله په ذات باندې کامل او مکمل ایمان وي او د الله په ذات باندې ایمان راوړونکي نو په دې عارضي شکستونو باندې په دې لږو شهادتونو باندې غمجنه کېږئ ما اخري فتح به الله تاسو ته درکوي وانتم الاعلون او تاسو به سربلند یې تاسو به اوچت یې تاسو به کامیاب یې تاسو به فاتحین یې د کافرانو په مقابله کې په غزوه احد کې عارضي شکست صحابه ته ملو شو مسلمانانو ته او اویا لوی صحابه شهیدان شول سیب نو صحابه لږ پریشانه شو دا عارضي شکست ولی ملو شو صحابه ته د دې علماو درې غټې وجې ښودلې دي صاحب یو غټه وجه دا وه چې کومه غونډه کې حضور پاک صحابه کېنول چې تاسو دا غونډه خالی مه پرېږدئ هغه غونډه هغه صحابه خالی پرېښودله نو د هغه طرف نه کافرانو او دشمنانو حمله وکړه نو یو غټه وجه دا وه چې د دې د وجې نه صحابه یعنی مسلمانانو ته د احد په جنګ کې عارضي شکست ملو شو یو وجه دا وه دویمه وجه دا وه چې پیغمبر علیه السلام یو کافر په کاڼي باندې وویشتلو او هغې سره د حضور پاک غاښونه هم شهیدان شول او په مخ مبارک او په وجود باندې وینې روانې شولې او وینه دومره زیاته لاړه چې حضور پاک باندې بېهوشي راغله او چې پیغمبر علیه السلام بېهوشه شو نو یو شیطان आवाज وکړو او چغه والا وی ان محمدا قد قتل نعوذ بالله چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړي شو او وجلی شو نو د شیطان دا आवाज کولو او د صحابه بې دمه کېدلو لیډر او مشر چې د خلکو نه لاړ شي نو دا ما تحت خلک هسې بې حوصلې شي صاحبه د سړي نه وار وپاره خطا شي نو دې اوازې په د صحابو حوصلې یې ښکته کړلې په دې وجه باندې صحابه بالکل هغه اردو کې وایي حکا بکا رہ گیا بالکل حیرانه پریشانه پاتې شول او د هغوی د خپلو لاسونو نه دم ووتلو او کافران پې زورور شول عارضي شکست په دې وجه باندې ملو شو او درېیمه غټه وجه دا وه چې پیغمبر علیه السلام صحابه په دې غونډه کېنول نو ورته وي که موږ ته فتح ملو شو که شکست ملو شو تاسو به راکوزېږئ نه دومره پورې ورته ویلي وو که موږ شهیدان شو او زموږ د وجود غوښې مارغانو خوړې تاسو به بیا هم نه راکوزېږئ
نو صحابه د حضور پاک په دغه فرمان باندې عمل اونکړی شو، اختلاف راغی، چاوی کوزیګو چاوی نه کوزیګو، زیات صحابه را کوشول، 11 صحابه پاتې شول. نو د خپل منځ کې د اختلاف د وجنه سزا دا ملو شو چې عارضی شکست صحابه ته ملو شو په جنگ کې، او اویا لوی لوی صحابه شهیدان شول، تر دې چې پیغمبر اسلام باندې بهوشي راغله. بیا حضور پاک ته 4 چابیر صحابه موجودو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او حضرت ابو دجانه، حضرت طلحه، حضرت سعد ابن ابي وقاص، حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ. چاته چې حضور پاک د اسلام د جنگ جنډه ورکړي په دغه جنگ کې اگر امخ کې شو او आवाज یو کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دي شهید کړي شوی نه دي، او حضور پاک بار بار आवाज کولو الی عباد الله، الی عباد الله، اے د الله بندگانو ما طرف تراشه، انا محمد ز محمد یما، انا احمد ز احمد یما، انا رسول الله ز د الله تعالی رسول یما. صحابه چې د حضور پاک دا आवाज اوریدو او د نورو صحابه دا आवाजونه اوریدل، نو بیا یو ځای ته راغون شول، راجم شول، الله تعالی مدد راولېږلو او کافرانو ته شکست ورکړی شو. نو په دې آیات کې الله صحابه ته تسلی ورکړي که تاسو ته د غزوه احد کې لږ غوندې کې عارضي شکست ملو شو او اویا کسان نه شهیدان شو، نو غمجن کېږئ ما، شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، شهادت خو ډېر عظیم مقام دی، او شهادت خو الله خوش نصیبه خلکو ته ورکوي. او که په غزوه احد کې ستاسو اویا لاړلو، نو د دې نه یو کال مخکې نږدې د بدر په جنگ چې غزا شوې وه، نو د کافرانو نه لوی لوی سرداران اویا وجلې شوي و، مردار شوي و صیبه. نو که ستاسو نه اویا لاړلو او لږ غوندې کې تکلیف درته ورسېدو، نو ستاسو نه مخکې د مکې خلکو ته او هغه قوم ته د ستاسو نه زیات تکلیف رسېدلی و، یا د دې په شانتې تکلیف رسېدلی و چې اویا ترې نه مردار شول، او اویا سرداران خو تاسو قید کړي مو، ستاسو نه خو قید شوي نه دي، نو هغوی ته ستاسو نه زیات تکلیف رسېدلی دي، او تاسو مه غمجن کېږئ. الله وایي دا خو ورځې دي، وتلک الایام نداولها بین الناس، دا خو ورځې دي موږ به اړو راړو، کله به تاسو ته فتح وي هغوی ته به شکست وي، کله به هغوی ته فتح وي تاسو ته به شکست وي، کله به ستاسو نه شهادتونه کېږي، کله به د هغوی نه کافران مردار کېږي. نو الله وایي دا ورځې دي چې موږ یې اړو راړو، په دې باندې تاسو غمجن کېږئ مه، پریشانه کېږئ مه. غزوه احد کې دا عارضي شکست ملو شو، بیا فتح ملو شو. په دې کې حکمت څه صیبه، په دې کې د الله د طرف له څه حکمتونو، د دې ډېر حکمتونه دي صیبه. یو حکمت یې دا و چې د شهادت په شانتې عظیمه مرتبه مسلمانانو ته ورکړی شوه. که مسلمانانو ته فتح ملو شوې وه او ټول غازیانو، نو شهادت په شان عظیمه مرتبه به چاته ملاوې ده. نو شهادت ډیر لوی مقام دی. ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ویل زما زړه غواړي چې زه د الله په لار کې شهید کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید کړی شم، بیا ژوندی شم او بیا شهید کړی شم. درې پیری حضور پاک د الله په لار کې د شهادت تمنا او خواهش کړی دی. پیغمبرانو به د الله نه شهادت غوښتلو. نو شهادت عظیمه مرتبه ده. د احد په جنگ کې عارضي شکست راپیښ شو. حکمت پکې ده چې صحابو ته د شهادت عظیمه مرتبه ملو شي. یو دویمه غټه حکمت پکې ده چې په دې عارضي شکست کې د اصلي او د نقلي مسلمانانو پته ولګي د سیبه چې څوک اصلي مسلمان دی او څوک دیسي مسلمان دی. کله چې عارضي شکست ملو شو کنه د مسلمانانو خپې اوخوې دی او حوصلې کمزوري شي، نو د منافقانو نه لارو ګودر خطا شو سیبه. یو خدا فایده پکې راوتله چې عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق د 300 منافقانو سره د لارې نه جدا شو، واپس شو. وی محمد زمون خبره نه مني، ولی وسره جنگ لاړ شو. دقه بانه کړه او بوزدلی اختیار کړه او تختیدو. نو یو خدا دغه منافقانو منافقت راښکاره شو. دویم چې هغه کم د شرم نه تلیو د احد میدان ته تلی او جنگیدل، نو چې عارضي شکست ملو شو نو مسلمانانو حوصله بیلی. دغه ټیم کې مسلمانانو کې بعضو مسلمانانو د کمزورتیا د وجه نه وي،
چې حضور پاک شهید شو مونږ به څه کوو، مونږ به چېرته ځو. نو د بعضو ناپوهه او د کمزوري مسلمانانو د ژبې نه دا خبره وخته وي هغه د پلار نیکه دین ته به واپس لاړ شو. پیغمبر خدا میز نه لاړو واپس به لاړ شو، هغه یعنی هغه کفر او شرک والا زندګۍ ته به واپس لاړ شو، واپس به د پلار نیکه دین اختیار کو. او منافقانو مسلمانانو ته دا خبرې غوږونو ته ورچولې او منافقانو وی د کافرانو سردار په دې جنگ کې ابو سفیانو چې هغه لا مسلمان شوی نو هغه وی زه چې زو د ابو سفیان خواله بلال شو د کافرانو د مشر لا او د هغه په لاس باندې به بیعت کو، د هغه نه به پناه واخلو، شکست به تسلیم کو او د هغه نه به پناه والو، نو د وجلو نه به بچ شو. منافقانو دا منافقانه خبرې شروع کړې. په دغه زوران کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ترو نظر ابن انس رضی الله تعالی عنہ وی هغه چغه کړه چې اے مسلمانانو حوصله بینله، همت بینله او کله کودريږي چې محمد صلی الله علیه وسلم په کوم دین باندې قربان شو، سر یې ورکو، شهید شوی خو نو आवाज وکنه نو چې هغه په کوم دین شهید شو ولې هغه به شهید وي او مونږ به ژوندي ګرځو، د هغه نه پس به د ژوند مزه سوي، د هغه نه پس به زمونږ د ژوند خوند سوي چې هغه شهید شو، مونږ به په سر کې شهیدان کیږو، تورې واخلې او جنګېږي تر دې چې شهیدان شي. او چې حضور د منځ لاړو بیا مونږ څه کوو چې مونږ ژوندي ګرځو، مونږ به هم د خپل سرونه په هغه دین قربان کو، په کوم دین چې د الله محبوب پیغمبر قربان شو. وی دې خبرې او دې आवाज په صحابو کې حوصله را پیدا کړه او یو پیره بیا صحابه راغون شو او د کافرانو سره په جنگ شروع شو. نو ګوره په دې کې حکمت ده چې منافقان راښکاره شو، د منافقانو منافقت راښکاره شو، د مسلمانانو ایمان راښکاره شو. دا پکې یو غټه فایده وه. او دریم غټو حکمت پکې داو چې مسلمانان الله تعالی دوباره را یوځای کړل، هغوی ته حوصله ورکړله او مسلمانان الله تعالی قایمول غوښتل، خورول یې غوښتل، ابادول او زیاتول یې غوښتل، او دا منافقان او کافران الله تعالی ختمول غوښتل. او دا مسلمانان که شهیدان شول بعضی، نو تاسو دا خیال مکوئ چې کني بس شهید شو مړ شو بس لاړو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. تاسو څه خیال دي چې کني بس کلمه مو ویل او ډایرکټ په جنت ته لاړ شي؟ د الله د طرف نه بتا باندې امتحان ناراضي، آزمائش په ناراضي. الله وی چې تاسو کې کم مجاهدین دي، تاسو کې کم کلک مسلمانان دي، دا مجاهدین او مسلمانان الله دی دنیا ته ښکارا کول غواړي، ځکه الله تعالی تاسو باندې عارضی شکست راوستلو او شهادتونه راپیښ شو. او د دین مخکې بعضی صحابه او بعضی مسلمانان داسې وو د غزوه بدر نه پاتې شوي و کنه، نو د هغوی تمنا وه چې خدای یو جنگ بیا راپیښ کړي، یو جنگ بیا راپیښ کړي چې د الله د محبوب پیغمبر سره وجنګېږو او شهادت هم په نصیب شي. نو مسلمانان خدا خبرې کولی او د شهادت په ارمانو، خو بعض منافقانو پکې پوتی وشتي سیبه. دا منافق سړی نه دی، دی ډېر اووا کوي سیبه، ډېرې چغې سوغارې وخي، خو چې میدان راشي بیا رستو کیږي. نو دی وی بس جنگ دی راپیښ شي، نو یو پیره دی جنگ شي او یو پیره دی میدان ګرم شي، ته به بیا وګورې چې موږ به څنګه توره کوو، موږ به څنګه ملک شال شام کوو او څنګه به په دې کافرانو سرونه ګرځو. داسې ډوزې وشتي. نو الله تعالی وی ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. د دې نه مخکې خو تاسو د مرګ تمنا کوله چې خدایا مرګ راپیښ کړي، د شهادت میدان را جوړ کړي. نو فقد رأيتموه وانتم تنظرون. نو عارضی شکست راپیښ شو، مرګ خو ته بیا په نظر راتلو، بیا خپې ولې کمزوري شولې او بیا خپې ولې بیا هم د خپو نه ځمکه ولې وتښتېده او بیا هم ولې منافقانه خبرې شروع کړي چې زه ابو سفیان له او زه د پلار نیکه دین ته واپس کیږو. مرګ خو په سترګو ولیدو، په کار دی چې بیا مرګ له غاړه غټې ورغلی وی که نه. نو مسلمانانو ته الله تعالی په د غزوه احد په واقعه کې سبقونه او د کافرانو دپاره عبرتونه په دې آیتونو کې ذکر کیږي.
قد خلت من قبلکم په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې د ستاسو نه سنن حالات او واقعات د مخکینی امتونو فسیرو پس تاسو وګرځئ فی الارض پس مکه کې فانظروا نو وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه انجام د دروغجنو خلکو هذا بیان دا قرآن پاک بیان دی للناس د پاره د خلکو وهدن او هدایت وموعظة للمتقین او وعظ او نصیحت د پاره د متقیانو ولا تهنوا او تاسو سستی مکوي ولا تحزنوا او مغمجن کیږئ تاسو وانتم الاعلون او حال دادی چې تاسو به اوچت یې تاسو به کامیاب یې تاسو به غلبه موندون کیه ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان راوړون کی یمسسکم قرح کچرته ورسېدو تاسو ته لږ غونتې کې تکلیف نو فقد مس القوم نو په تحقیق سره رسېدلی دي هغه قوم ته هم قرح د دې نه زیات تکلیف یا قرح تکلیف مثله په شان د دې وتلك الايام او دا خروزي دي نداولها چې مونږه اړو راړو بین الناس د خلکو په مینځ کې وليعلم الله الذين او د پاره د دې چې الله تعالی معلوم کی هغه خلکو الله ته معلوم دي چې نور خلکو ته ور معلوم کی امنو چا چې ایمان راوړي دي ويتخذ منکم شهدا او وګرځوي د تاسو نه بعض خلق لرا شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله تعالی محبت نکي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين او د پاره د دې چې زیات کی الله تعالی هغه خلق امنو چا چې ایمان راوړي دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافرانو لرا ام حسبتم آیا ګمان دستا سودادي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ ولما يعلم الله الذين او لا ترؤس الله تعالی ندی معلوم کړي هغه خلق جاهدوا چا چې جهاد کړي دي منکم دستاسونه یعنی پتاسو کې مجاهدین نور خلق تلاور خودلی ندی راخکارا کړي ندی ويعلم الصابرین او لا ترؤس پتاسو کې صبر کون کې خلق معلوم کړي ندی ولقد كنتم تمنون الموت او په تحقیق سره تاسو تمنا کول د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دینه چې تاسو ملاقات کړی وي د دې سره فقد رأيتموه نو په تحقیق سره مرګ ولیدلو تاسو په خپل سترګو باندې وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو لیدل قتل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.